السلام علیکم نوی ویډیو ته تاسو خلکلی وی امید لرم چې تاسو ټول به روز روغ خوشحاله وئ ژوند په مزو کې به وئ سوات په یو هوټل کې یو ښایسته هلک او پیغله جینۍ د غیرت په نوم باندې ډېر زیات بېدردۍ سره قتل شوي چا قتل کړي په څه وجه قتل شوي په کومه طریقه قتل شوي ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلوماتونه ځان خبر کړئ نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر نشان څخه خامخا زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي سوات کې ډېره زیاته افسوسناکه واقعه مخې ته شوې ده چې د یو هوټل کې د شپې جینۍ او خلک ډېر زیات بېدردۍ سره قتل شول او بیا هغه قتل له د غیرت نوم ورکړی شو دوستانو چې کله پولیسو د هغه کمرې چانبین وکړو د هغې نه یو خط راووتو په هغه خط کې جینۍ لیکل چې ما د هلک د کور نه راتښتېدلو زموږ نن یو هفته برابره شوه موږ دا شپه په هوټل کې کوو او سهار به موږ په عدالت کې نکاح وي موږ تر اوسه پورې څه غلط کار نه دی کړی او که چېرې په موږ باندې د مرګ حمله وشوله موږ چې حمله کړو زموږ د مرګ ذمېوار به زما پلار دوستانو د جینۍ خط چې کله پولیسو پړاو کړو نو پولیسو د جینۍ پلار ګرفتار کړو پلار یې ټول حقیقت راښکاره کړو ویې ویل چې او ما خپله لور او د خپلې لور اشنا ما په هوټل کې قتل کړې ما پې حمله کړې ده او بیا د هغه هوټل نه تښتېدلی یم خو زما لور داسې هوښیاره وه چې زما لور په خط کې زما نوم د مخکې نه لیکلی او ویل زما لور ته پته وه چې زما پلار به راځي او ما به قتل کوي د دې د وجې زما لور زما د نیولو نه مخکې یو خط لیکلی و په هغه خط کې ټول حقیقت راښکاره کړی و دوستانو پلار یې وایي زما لور خو داسې کول غوښتل چې زما لور به ما ته ویلي و ما به وله واده کړی و خو داسې به نه کول غوښتل چې زما عزت ته یې څه نقصان رسولی و د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر نشان څخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي والسلام